د افسوس او د هرمان ډک تاسو ډېر به اورېدلې قصه جات وي او یقین نه کوم چې به داسې واقعات وي او یو سړی و د ببو په حلاقه کې او یعنې خاص د خوړدیزو کلي موقع کې
دي په دې 100,000 هم په دې دې وینالت هم په دلبر شه او دا یې زمو دا یې خوښ یو خبر شه او داسې بد کارونه کېږي د بدکارونو خدای دې وساتي هر څو داسې چارو یوه ورځ دواړو وکړه مصلحت او چې تر څو به تېروم په ځان زحمتونو او وی چې مړ کړو دا سړی کور به اوزګار شي زموږ ژوند به بس د هغې په قلار شي دې سره وکړه هسې رنګې کور کې او ماشومان به شي راکړي د غم په اور کې او نور د شپې ورپسې دواړه پاڅېدله نو سړی کټ کې و د ویرې وله مخلوقه چې سړی را ایسار کړو او ظالمانو ورسره دارنګې کار که او دا سړی یې توره مړ پکې زندي که نو او بس د هغې په ځمکه کې پلي که او په دې شور سره راویښ دا ماشومان شو او یې چې داسې کړي یخته په هر دوران شو او یې لکانو همې خور شو د خبرې او بیا غوسه ورباندې وکړله دلبره هلکانو همې خور شو د خبرې او بیا غوسه ورباندې وکړله دلبرې او دلبر خو ویلې وړو ته تاج محمده نو او چپ شي شور مه کوي د شي نیمه شپه ده کیسه دا ده چې سړی کلو خښ بیا نو او نور یې ولیو د کاټله په لورې مخه نو او یې سبا که د دې مړي شي پرسان نو او خامخا به شو موږ دلته بندیوان نور د شپې کډه پورته که روان شو او د ډېرې لیک پاڼې کلي کې رسان شو او دا ډېرې او لیک پاڼې د کاټله خوا کې نو او دا دوه کلي درته وایم په وینا کې دوی هم دغه ځای کې واړوله کډه نو او کیسه واوره درله نه شي ګډه وډه او دې چې مخکې خوردیزو کې اوسېدل نو او دا واړه په مدرسې له تله راتل دلته هم په مدرسه کې شو داخل او په کاټلنګ کې د وړو سره شامل او مدرسې ته به دې تله سبق دپاره نو او دلبر بله ټوکه وکړله ناکاره
دلبرو که گذار او دی به هغه شپه د خور کره کویله کوله نو او خور غریب به به په غم کې کړېدله
ویل وړو ویل مور سي چل یې چې زموږ سترګې توروي نو چرته وځو یدې ماما کره دې بیایو نو یاره بیایو واړه خوشحال ډېر په دې خبره شوله د دلبر زړه د غوښې لرې وه یې داسې وړو له بدچانو ورشي لاسونه یې د تاج وروړه ته حیران یم حیران یم یې چې مکر جنه وله سترګې توروي یو ساعت پس تبه یې وچتي همدغه مور چې ورله سترګې توروي او ولې به نه جاړم خلق ولې به نه جاړم خلکه د خپله تنه یې پیدا حلاله وینه یې مصري دي بس که تاج محمد یې دنیا کې رنګ رنګ ظالمان تېر شوي دي دا به تاسو ته منګاپیر روډ فرنټیر کالوني کې عظیم خان سره ملاویږي او کراچي نمبر 16 منګاپیر روډ فرنټیر کالوني عظیم خان دکاندار سره به دا ملاویږي
که بشماره یه بشماره آب بچاری که حلال هم مایاره آوای ده چړي یو واخلي واهلنو او دغه بلې پوره لس چړي خپله فرمایش د ظریف خان کباړي بازار او رفیق جان استاد هغه مارکیټ او د کندو او د خرکي او هم د چیل 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 هر څوک کله تماشې له بېلابېل دا چیل زما خپل کلی دی که څوک د دې ځای تماشې له دي زه بیا بوځم
ولې لیدلې داسې او د هر چا یې صفت اورم په بار بار نو او تاج محمد اوس قصه یې مختصرې دا چاپېره خلک دي په سراسر کا ماشومان چې کوم ځای کې وړي هغه ځای که څوک ګوري نو زه بیا پوه شم کیسه دا د درته وایم مهاجنانو او نور یې کټ کې واچول ښایسته ګلونه او یو چا سره مخواهم په دواړه لاسه تا به وي چې د قیامت رسوه د پاسه د وړو د مدرسې ټوپۍ په سر وي مدرسې ته یې وړي لښتې د سر او که داخل په مدرسه کې د کاټلم یې کاټلم بیا وړو ته یې ویل پاسې رنګ استادانو ورته وي چې تاسو ورشئ او په هوا د دغه سرونو ګلو خبر شي او تاسو راشئ پیژنئ دا ماشومانو او تماشې له چې راغله هلکان هلکانو هر یو یې پیژنو مونږه او په سبق کې سره یو نو ځای کېږو مونږه او دوی راوړي د پمو د غاړې کډه او چا ظالم په دنیا کې ګډوډه چې چوټي به د سبق شي ګلنو او تله د خور کره په دواړه کله وه او په کاټلن کې چې واده ده د دې خورې هېڅ په پته یې موږ نه پوهېږو نوره نور په خور پسې ولیدل ستایانو او تاړه دا چې واورېد دغه بیانه او خورې راغله په وړو را پرېوتله نو هیبتي چغې د خولې نه مو ایستله خورې خبر شوله راغله یې د غم چړه یې د زړه دړې غورځوي یې خورې پې پرېوته نسخوره یړه سخوره یې لکه بوره په ګلخوار وارثمونه یې خورې پې سپینې اوښکې توی کړي یوې جوړې وروڼه مې و د دې یخ به شي تاسو پولیس سفر روان شوي یې وړونې سپینو سمچانو ته پرېښودمه یې خړې جامې د مدرسې وي یې تاسو د دې سفر جامې اغوستې دي یې زما وړو نیازبینو یې
مورچی جال تاج محمدا یہ تو تماش گرد پیرا کوخت تو یہ بھی یہ ماتا محمد بچی رایا دیر آیات شو یہ زکم اوخ کے پا مخلاری جوڑ رہے कैसेट तपारा द अजीम खान नुम याद दराई द अजीम खान दुकान दे पर फ्रंटियर कॉलोनी नंबर अवल कराची इशपाड़सम के पादी दुकान के बता उस्ताद हर किस्म पटे तरलासा कोले शे द अजीम खान दुकान
بیروره خور پکلی راله هوازې وکش په بچا کړه کومه یه بیروره خور دې په خرموز دي او درونه خور دې د بلۍ په سورې دي یه خلک اکثر له خویندې بیایي یه بیروره خور دې په کوټه جړا کوي زړه مې په توپن نړېږي یه په دې خبرو یاره دړې دړې غورځوي یه پړه مې باد د ګیلو پروت دی یاره پروت دی یه هله به یې ویم چې کله تور لحد ته ځمه یه په تور لحد کې به څوک نه وي او زما ښکلا به د یار غم سره کومه یه خواږه یاران د دشمنان شو ټول غمازان شي چې میل شومه تاڼهدارو ته ویل چې جړا دې بس که او راځه کېنه اوس خندانو او ټول هوس که یې تاڼهدارو ته ویل بس دی بچاره یاره جاره او نیټه نه بدلېږي خیر د خدای غواړه نو او تاڼهدار په سیګارت ټول روان یې روان او ترنګ صحت له بدیل برشي بندیوان دا اتمه ورځ به په دې ورځ باندې به دلبر د سوات ته راځي او په دغه ورځ به دوی ورځي نیسي به دا اتمه ورځ دلبره شوه یارانو او چې دلبر ډله د سوات او را روانو او دوی د سوات را روان شو راغی کور ته یاره کور ته او دغه وخت کې پولیس تاو شه ښکته پورته او هم یې ښځه ونیوه هم یې دلبر یې دلبر او دوی ویل چې دا د سرې شور شره فرمایش د رفیق جان استاد یوز خان او زرین خان تاڼهدارو ته ویل اوس به خبر شي او چې د جیل تورو تنګو په خوا کې ورشي او چې دلبر او ښځه دواړه بندیوان یې بندیوانو او نور په جیل کې داخل که د مردان چې دلبر او ښځه ټول بندیوانه او نور په جیل کې داخل کړه د مردان او چې وجلی په کور کې هغه خوارو او بیا روان که خردیزو ته تاڼهدار په تالاش د هغه مړي تاڼهدار شه او پټ په ځمکه کې ښکاره بیا هغه خوار شه او تاڼهدار هغه د ځمکې ویستلو او تماشې له به یې ډېر خلک راتللو تاڼهدار هغه د ځمکې ویستلو او تماشې له به یې ډېر خلک راتللو او هم په هغه ځای یې که کفن دفن یې تپلو
قبرستان ته د مردان یتیم خانه کې شو دفن غږ یې خور د شهادت شي په وطن او چې خبر پې د ملکونو مخلوقات شو او څه به وایم د هر ځایه پیرامات شو علمونه ورله داسې چلېدله او چې پخپو یې نور قبرونه ورانول او حکومت وکړو بیا داسې رنګې کار او چې دا خلک پې نه بر شي په یو وار وی چې وړي وارثه وی چې وړي ماشومان دې وارثانو او دلته هېڅ نشته خبر شي سامیانو او حکومت باندې ځمکه کړه هواره او وی چې نور نقصان نه شي دې دپاره دې خو پرېږده د مردان قبرستان کې او د دلبر پوښتنه کړمه په مردان کې او چې دلبر او ښځه دواړه په مردان یې مردان او چې راوستې تاړه دار په هغه آلو څلوېښت کاله قیدي واوراوه دلبر ته او د مردان راغله جیل له پېښور ته او هم څلوېښت کاله یې ښځه شوله قیدي قید او لور یې وشوه چې پخوا یې امیده دې دلبر به وایي خوږه شپېلې وهله نو او دا شپېلې چې به دې ښځې اورېدله نو او دا به هلته ورته شوه په ګډېدلو او ناقراره به وه اور پې بلېدلو او کله به په لوبه مسو سر شوه او چې شپېلې به یې په غوږو د دلبر شوه او په بارک کې چې د ښځو دار وه او چې حیرانه هم د دې په کار وه او لمبردار یې راپورته کړو یې رنګ او چې شپېلې دلبر شروع کړي هغه درنګ دلته دا ښځه راپورته شي دواره او په مصرو په ګډېدو شي ناقراره نو او یې افسرانو شپېلې بنده په دلبر یې دلبر او شپېلې به نه وهي ته ځان خبرې کا او په دې شانتې شولې تېرې یو څو ورځې او کشورو مقدمه بیا دغه ښځې او وی چې بلکل به شپېلې وهي دلبره او ما په دې شپېلې ورکړې مالو سره او زه چې ناورم شپېلې په ما قیامت وي او د یو کال عمر په ما هغه ساعت وي او د دلبر شپېلې په جیل کې شوه آزاده او ښه کول بیا هر وخت خبره دا ده او اوس هم شته پېښور جیل کې پراته دي او دا پور د خدای د قهر کې وراته دي او شهید شوي 12 کاله وي دا قصه د هغه وخت د زمانه او زه د شپږ څلوېښتو کالو شمېر وره ما لیدلې داسې نه د خپله موره لکه خپله مور د دې وړو او دې کتلو د هغې غوښه په چړو